बोलता हूँ कि रहमान बाबा रहमतुल्लाह अलैह का एक शेर है, उसमें बोले कि अल्लाह के दस रहमान नहीं रहमाना السلام علیکم. بلال جاجی انسانیت خدمتگار تاسو سره مخاطب دی. نن اسلم چاچا ماشاءالله په خوشګوار موډ کې دی. نو د ماته شاعري وي نو ما تقدیر وي او دا شاعري د خلکو ته شعر کا چې دا خلک هم ستا شاعري واوري. دوه شاعري یو دوه داسې شعرونه وایي چې دا خلک زړونه خوشحال شي. لکه زموږ څومره عمر دی دومره ښه تجربه دی، تا باندې سخت حالات تېر شوي دي، واقعات تېر شوي دي، مشکل وخت سره جنګېدلی. نو ته څه میسیج د خلکو ته ورکوې؟ مطلب دا ټول تعلیم یافته خلک دي او ښه خلک دي او مطلب دا دی که نه په شاعري باندې د علامه اقبال شعر باندې پوه دي، رحمان بابا رحمتالله علیه د هغې په شاعري باندې پوهېږي. نو مطلب دا ښه خلک دي. زما نصیب چې مطلب هغه یاد شي یو ته د چای او بل ته مخلي هغه لا حد دی. لا حد دی. یو په اردو کې داسې شعر ووایه چې اردو کې چې کوم تا ته یاد محمد رفیع یو گانا ویلی ہے، جائے گا جب جہاں سے کوئی بھی ساتھ نہ ہوگا، دو گز کا ٹکڑا تیرا لباس ہوگا، مطلب کی ہے یہ دنیا کیا آپ نے کیا پڑھائے، تو نہ کوئی ساتھ آیا نہ کوئی ساتھ جائے، اللہ ایمانم نصیب کی. خلک په خپل مال دولت باندې ډېر تکبر غرور لوی کوي، یعنی پروپیګنډ یې خلکو پورې کوي. دې خلکو ته تا څه مشوره ده؟ خبره دا ده که کراچۍ کې یو ځای کې بورډ لیکلی و، هغه بورډ باندې دا لیکلی و نماز پڑھو ورنہ تمہاری نماز ہو جائے گی، هغه دی نماز جنازه. نو الله ایمان هم نصیب کی او الله هم دواړه جهان هم ښه کړي او داسې مشکلات حل را روان دی او مشکلاتونه دي. نو بس موږ له پکار دی چې الله ته منت او زاري وکړو او توبه وباسو د ګناهونو نه. خبرې ډېرې خو بس الله نه بس مدد غواړو او الله نه تاسو مدد غواړو او داسې حالات نه الله مو ساتي ټول مسلمانان. الله ستا په عمر کې برکت واچوي. شکر.